أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون سورہ مائده د آیات نمبر 29 وان احکم او دا چې فیصله وکړه بینهم د دوی تر مابین بما په هغه څه انزل الله چې الله سبحانه وتعالی را نازل کړي ولا تتبع اهواءهم او د دوی د خواهشاتو اتباع مکوه واحذرهم د دوی څخه محتاط اوسېږه ای یفتنوک چې په فتنه کې واقع نکړي تا عن بعض احکام ما هغه انزل الله الیک چې الله عز وجل تا تر نازل کړي فإن تولوا کدی مخواړوي فعلم فوس انما يريد الله چې بشک اراده لري الله عز وجل ان يصيبهم ببعض ذنوبهم چې دوی ته سزا ورکړي د دوی د ځینو ګناهونو په وجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ او یقینا ډیر د خلکو څخه لفاسقون فاسقان دي وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ د مخکنیو آیاتو سره مناسبت ښکاره چې د یهودو او نصاراو د بعضی قبیح صفاتونو په ارتباط یادونه او هغوی ته الزامی جوابات هم ورکړل شوي چې تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت نوی بولی او دا ستاسو د طبیعت خلاف دی حالانکه په دې کې د الله تعالی د طرفه امتحان دی او دا خو څه نوې خبره نه ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شریعت نه مخکې د عیسی علیه السلام شریعت د عیسی علیه السلام کتاب د موسی علیه السلام د شریعت او د کتاب څخه ورسته نوی نو تاسو په هغه باندې هم اعتراض کاوه نو دا د امتحان یو سلسله ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دلته فرمایي کبل فرض دوی تا تراغل او فیصله یې وشتل نو ته د الله تعالی په کتاب فیصله وک یعنی دا کداغه د بنو نذیر او بنو قریظه تر مابین دعوی او کدا د خیبر د یهودو د زنا مسله وی نو فیصله د الله تعالی په کتاب وک او د دوی چې کومي غشتنی دي چې د شریعت خلاف دي د هغوی اتباع وکړه خو چې تا نه کول آینده مکوه خو د دوی څخه ډیر محتاط اوسېږ چې په بعضې فتنه کې دې واقع نه کړي داسې نه چې په تا داسې فیصله وکړي چې هغه د الله تعالی د قانون خلاف ولو که ته دا کار نه کوې ځکه ته محفوظ یې معصوم یې نبي یې خو تا ته پر دې نیت هم الله تعالی ثواب درکوي وان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم وان احکم بینهم او دا چې تاسو فیصله وکړئ بینهم د دوی تر مابین بما په هغه څه انزل الله چې الله تعالی را نازل کړي یعنی د الله تعالی په کتاب د دوی ترمنځ فیصله وکړه ولا تتبع اهواءهم د دوی د خواهشاتو اتباع مکوه آینده هم لکه تر اوسه چې دې نه ده کړې واحذرهم د دوی څخه د پخوا په شان محتاط اوسېږه ان یفتنوک د دې څخه چې تا په فتنه کې وانچوي عن بعضې د لرې کولو څخه د بعضې احکامو ما د هغه کتاب انزل الله چې الله عز وجل نازل کړي دی الیک تا لره تفسیر بغوی را نقل کړي دي چې ځینې یهودانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه یا په خوله او یا د حاله دا معلومېدله دا تقاضا کول چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوی د مخترع یعنی د ځانه جوړ سوو قوانینو مطابق فیصله وکړي چنانچه دا بنو قریظه او بنو نذیر تر مابین چې کومه مسله پیښه وه نو هم د بنو نذیر دعوه او غوښتنه دا وه چې که پیغمبر علیه السلام زموږ د رایې مطابق فیصله وکړ نو منو به که نه نه به نو د خپل کتاب مطابق د دوی په مابین کې فیصله وکړه او د دوی په خبرو باندې ډیر محتاط اوسېږه چې په دې غوړو خبرو باندې دې تیر نه باسي ما انزل الله الیک هغه څه چې الله تعالی تا ته را نازل کړي یعنی ولو که د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه خو د دې احتمال نو
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی د دوی د پاره د الله تعالی د قانون خلاف فیصله وکړي او نه دوی نبی علیه الصلاۃ والسلام په فتنه کې واقع کولای شي خو الله تعالی دا یادونه ذکر ورته کوي چې دا خالی نیت استاده لپاره موجب اجر او ثواب او بل دا چې الله سبحانه و تعالی خپل دی عظیم پیغمبر ته سره دی چې دا د الله تعالی په حفاظت کې او معصوم او د کافرانو ټول چلونه ورته معلومېدل د غیب څخه امداد او کومک کې دی الله تعالی دومره ورته وایي چې ته د دې يهودو څخه ځان ګور محتاط سره اوس نو دی کې اشاره او امت ته چې تاسو بیچارهګان خو نه د معصومیت دلیل لري او نه داسې غیبی امداد دونه در سره دی لکه د پیغمبر سره چې ملګریو تاسو به په هر شي کې د دوی څخه لري اوسئ چې زما پیغمبر ته زما بار بار دا یادونه ده نو تاسو خو په هر لحاظ د دوی څخه لري اوسئ فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن تولوا كثير دوی مخواړه د قرآن څخه یعنی د قرآني فیصله څخه او یاستا مسله ونه منل نو فعلم فوس انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم یقینا غواړي الله عز وجل ان دا يصيبهم چې ورسوي دوی لره عذاب په دنیا کې ببعض ذنوبهم د دوی د ځینو ګناهونو فوجا یعنی کچیر دوی ستاده فیصله څخه مخواړوي نو بس په دې پوسه چې الله تعالی دوی ته په دنیا کې د عذاب اراده کړي د دوی د بازي نافرمانی په وجه الله تعالی دوی ته په دنیا کې سزا ورکړي انو د سزا د پاره خو ضروري او علت او سبب واړي هغه علت او سبب به نو ستانه فرمانی او استاد احکام سمخ اړول نو د بازي جرائم به د دوی داسي چې ستا فیصله نه منل او د حقانیت قرآن نه منل نو دوی ته په دنیا کې د ځینو ګناهو په وجه سزا ورکول کیږي چې دا سزا ورکړس ځینې قتل کړل سول او ځینې جلاوطن کړل سول او ځینې بنديان کړل سول او د آخرت سزا خو یقیني ده چې دوامي او همیشه وي وان كثيرا من الناس لفاسقون او یقینا ډیر من الناس د خلقو څخه فاسقون فاسقان دي یعنی ای پیغمبر علیه السلام کدای ستل دي يهودانو په دې تعارض باندې چې دوی ستاسو مخ واړوي په دې اعراض باندې او په دې تولا باندې ستاسو دوی مخ واړوي او ستاسو مسله ونه مني ته مغمون او غمجن سي او ته ډیر غم ور باندې مکه او غمجن کې رمور باندې ځکه همیشه د ډیرو خلکو حق ته توجه نه لږ کسان داسي وان كثيرا من الناس لفاسقون او یقینا ډیر من الناس د خلقو څخه د همیشه څخه لفاسقون فاسقان ډیر عموما خراب وي نو ته پریشان کېږم یعنی دا یو قرآنی فیصله ده همیشه بدان ډیر وي نو کله سړی په هر علاقه کې وویني چې بدان ډیر وي نو په دې زیات غم نه کوي ځکه دا همیشه عادت دا سره روان اف حکم الجاهلیت یبغون اپ حکم الجاهلیت آیا د جاهلیت فیصله یبغون دوی غواړي ومن احسن من الله حکما او څوک دی ډیر شه من الله د الله عز وجل څخه حکما د فیصله په اعتبار لقوم یوقنون دا هغه قوم د فار یوقنون چې یقین لري د يهودو په ارتباط باندې یادونه کی چې د دوی دا تقاضا غوښتنه ده چې ته د دوی د خواهشاتو مطابق فیصله وکړې او د دوی د خواهشاتو مطابق فیصله خو د جاهلیت فیصله ده او د جاهلیت فیصله کفر دی نو دوی د دې غوښتنه ستاسو کوي اف حکم الجاهلیه آیا د جاهلیت فیصله یبغون دی غواړي د قرآنی فیصله څخه د اعراض په صورت کې دوی د جاهلیت فیصله غواړي یعنی هغه فیصله غواړي چې دوی په تورات او انجیل کې د ځان ځینې احکام ور داخل کړي او مخترع احکام جوړ کړي دي هغه غواړي ومن احسن من الله حکما او څوک دی احسن ډیر شه من الله تعالی حکما په فیصله کولو تر الله سبحانه و تعالی بل څوک بهترینه فیصله وکي
او کوم قانون به د الله عزوجل د قانون مساوي او برابر شي هیڅ قانون د الله تعالی د قانون سره برابرېدلی نشي نو خدای حکم او فیصله پرې ښودل او د نور فیصلې غوښتل که عین جهالت نه دی نو څه ده ها دا خبره دی یقیني وي دا خبره دی معلومه وي چې دغه د الله تعالی فیصله او د غیر د فیصلې تر مابین فرق کول دا د عقل خاوندان کوي کوم خلک چې عقل نه لري هغوی ته د الله تعالی د قانون او د غیر د قانون د فیصلې فرق نه معلومي او دا خبره هم د عقل خاوندانو ته معلومي چې فهم یې پر عقل بناوي یعنی خبره د عقل په وجه فهموي او کفار د دې څه بې نصیب دي او یا جاهلان د دې څه بې نصیب دي نو الله تعالی فرمایي لقوم یوقنون دا چې د الله تعالی تر حکم بهترینه فیصله نشته دا هغه څوک فهمي چې هغه یقین لري عقل لري فهم لري ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون هغه قوم لري چې هغه یقین لري تفسیر ابن کثیر رحمه الله د اف حکم الجاهلیت یبغون فرزای په تفسیر کې یو ډیره بهترینه خبره را نقل کړي دا چې موږ وخت ډیر کم دی د لیکلو وخت نه نو کتاب می را سره راو هغه مال درته وایم په دې کې دا د اوسنی نظامونو په دنیا کې چې دا څونه نظامونه اوس چلیږي د دې په ارتباط یې ډیره ښه خبر لیکل وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤقنون ابن كثير رحمه الله لكي ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير وای الله سبحانه وتعالى رد کوي پر هغه چا باندې چې د الله تعالی د محکم حکم څخه پر هر خیر باندې مشتمل دی او هر خیر ته شامل دی د هغه څخه ووزي پر هغه چا رد کوي او د الله تعالی د هغه حکم څخه ووزي الناهي عن كل شر چې د هر شر څخه نهي کوي او هر خیر ته داخل وعدل الى ما سواه او رد کوي پر هغه چا باندې چې د الله د قانون نه ما سوا بل قانون ته ولاړی من الآراء والأهواء فكرون وفائشات والاصطلاحات التي وضعها الرجال او هغه اصطلاحات او قوانين تخلقو يشيدي بلا مستند من شريعة الله او د الله تعالی په شریعت کې اصل نه لري لاندې تعلیق والا لیکلي دي چې دغه خلقو چې د ځان وضع کړي اصطلاحات دي دا چی شي دي وهي القوانين التي وإذا هغه قوانین دي يحكم بها في عامة بلاد المسلمين چې په هغه باندې نن ورځ په عام شهرونو کې د مسلمانانو فیصلې کول کیږي في هذه الأيام فدغ ورزك بدلا من شريعة الله عز وجل د الله عز وجل د شریعت په مقابله کې وهذه هي الجاهلية دغه جاهلیت دي التي سماها الله عز وجل في هذه الآية چې الله عز وجل په دې آیات کې بیان کړي یعنی دغه اوس چې کوم فیصدي دي دغه د جاهلیت حکم نو ورسته وایي کما کان اهل الجاهلیه لکه څنګه چې اهل جاهلیت و يحكمون به فیصلې به کولې په دغه خپل وضعي قوانینو من الضلالات والجهالات چې هغه د ګمراهۍ او د جهالت فیصلې وي مما يزعونها بآرائهم واهوائهم چې د خپل خواهشات او خپل طبيعتونو مطابق به قوانین وضع کول وکما يحكم به التاتار وای دا داسې قوانین ولکه تاتاریانو چې به فیصلې پکولې من السیاسات الملکیه الماخوذه عن ملکهم هغه سیاست ملکی د پاچهي اساسي قوانین چې جوړ کړي الماخوذه من ملکهم چې د دوی د پاچا څخه دا ورپاته و جنگیز خان الذي وضع لها سياق چې د دوی د پاره د قانون اساسي نوم سياق یشیو وای عین دا هغه قوانین او دا سياق د جنگیز خان د کتاب نوم وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام وإذا سياق دسيو كتاب چې سو أحكام مجموعة سو حكمنا بكشرا جمسي وقد اقتبسها من شرائع شتى د مختلف شريعتو څخه مختلف حكمنا بكشرا جمع کړي من اليهودية والنصرانية وملة الإسلامية د يهوديت څخه د نصرانيت څخه د اسلام د دین څخه ګډوډ احکام بکشرا وړي وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره او په دې قانون کې ډېر داسې احکام یشي چې فقط د نظر به وهواه د خواهشات به فصارت في بنيه شرعا متبعا وانه د په ورستنی خلقو کې دا یو شریعت وګرځیدي او دوی اتباع کول يقدمونها على الحكم
بکتاب الله و سنت رسوله او دغه وضع قانون به مخکې کوي د الله تعالی د کتاب او د الله تعالی د رسول پر فیصله باندې د الله تعالی د کتاب او الله تعالی د رسول د سنت پر فیصله به دا مخکې کوي فمن فعل ذلك منهم فهو كافر چا که د دوی څه دغه فعل وکړي دا کافر دی یجب قتاله جهاد سره فرض دی حتى يرجع الى حكم الله ورسوله تر څو چې د خدای او د خدای د رسول حکم ته راګرځي فلا يحكم سواه هیڅ څوک به فیصله نه کوي فلا يحكم سواه د الله د قانون څخه ما سوا به فیصله نه کوي بقليل ولا كثير نه په لږ کې نه په ډېر قال الله تعالی الله تعالی فرمایي اف حکم الجاهلیه یبغون آیا دوی د الله تعالی د حکم څخه بغیر بل حکم غواړي ای یبتغون ويريدون آیا دوی اراده لري وعن حكم الله يعدلون د الله تعالی د حکم څخه اوړي او الله فرمایي چې ومن احسن من الله حکما تر الله تعالی څوک بهترینه فیصله کوونکی استا لقوم یوقنون ومن اعدل من الله في حكمه او تر الله تعالی زیات عادل په فیصله کې بل څوک استا لمن عقل عن الله شرعه دا د هغه چا لپاره چې د الله تعالی شریعت یې زده کړي وآمن به وأيقن ایمان پراوړي یقین ور باندې راوړي وعلم انه تعالی احکم الحاکمین او دا ښکاره خبره ده چې الله تعالی د حاکمانو څخه زیات ښه فیصله کوونکی وارحم بخلقه پر خپل مخلوق زیات رحم کوونکی دی من والدة بولدها تر مور پر خپل زوی باندې الله تعالی زیات رحم کوونکی دی فانه تعالی هو العالم بكل شيء ځکه الله تعالی په هر شي قادر دی په هر شي عالم دی القادر على كل شيء العادل في كل شيء په هر شي کې عادل کی بیا یو ورسته یو حدیث را نقل کړی دی چې حديث ولدي أخبرنا يوسف عن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي نجيح كان طاووس إذا سأله رجل أفضل بين ولدي في النحل قرأ فحكم الجاهلية ورسته بیا بل حدیث را نقل کړی دی هغه حدیث کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه سره نقل کړی دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل ابغض الناس الى الله الله عز وجل تر طول مبغض انسان من يبتغي في الاسلام سنه الجاهليه هغه څوک دی چې د اسلام په دین کې د جاهلیت رواجونه او رسمونه رواجي وطالب دم امرئ بغیر حق ليرهق دمه او د دې کوشش کوي چې د یو مؤمن وینه توي کې او حق د دې نه وي چې د وینه ورتوي دا الله تعالی ته په ټولو کې مبغوض ترين انسان دا حدیث امام بخاری رحمه الله څخه را نقل کړی نو دا تفسیر ابن کثیر جلد دغه آیات تفسیر دی صفحه 1560 نو ابن کثیر رحمه الله پر دغه سی وضعي قوانینو چې څوک فیصله کوي هغه ته کافران ویلي او د دغه په مقابله کې جهاد واجب بللی نو اوس چې په دغه اسلامي ملکونو کې کم وضعي قوانین د ګناه او د حرام قانون د پار سر راجم سی وای دا منی کې نه من شرعي امر وی دی په هغه کې راجم کېږي وای دا منی کې نه من پرده په اسلام کې فرض ده حجاب په اسلام کې فرض ده د شین کاټ سر کاټ پورته کی چې دا اوس قانون کې راول کې نه را دا اوس خبره مسلمان د پاره دا کفر دی کفر چی شي ټمان فزړی سر او جاړ رنگ لري چې هغه بس کفر دی کني نو نه دی کو چې د خدای د قانون په مقابله کې دی ناس دی وای دا په قانون کې راولم کې نه راولم دا چی شي دی کفر نه دی دا کفر نو چی شي او یا زنا بالرضا دا قطعی حرام ده قرآن فرمایي چې لا تقربوا الزنا او دی وایي چې پر رضا باندې زنا کول دا باید په قانون کې چی شي معاف شي په قانون کې باید دیت سونه وي بالجبر دا سزا باید ورکړي شي دا کفر نه دی دا چی شي نو الله عز وجل فرمایي اف حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا أيها الذين يغكسانوا جتاس إيمان راولي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء مجروا اليهود يهودان والنصارى نصرانيان أولياء دوستان بعضهم بعض دوی أولياء دوستان دي بعض بعضو دوی خپل دوستی سره کوي ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن أغسوك يتولهم چه دوستی وکړه د دوی سره
منکم ستاسو څخه فإنه نو یقینا هغه منهم د دوی څخه دی ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله عز وجل لا يهدي هدایت نکی القوم الظالمين ظالم قوم لرا ظالم قوم ته الله هدایت نکی دا قرآنی آیات دی اوس په قرآن څه کوي قرآن هم بار بندوي وای دا په افراد کې راغلي قرآن کې څه وای دا ځان خبري بار په قرآن کریم باندې بندیز ولګي وای دا تشدد ته خلک هڅي العیاذ بالله دا تشدد ته وای هغه کتابونه باید منع شي چې خلک افراد ته هڅي افراد د په کوپر کې هغه انتهایی درجه ته رسیدلې دي د افراد نه دي او که څوک حقيقي مسلمان هغه به افراد د دې آیاتونو شان نزول تفسیر ابن جریر دارا نقل کړی دي او د دې ځای اوم بابا شروع کیږي تفسیر ابن جریر رحمه الله د دې شان نزول دارا نقل کړی دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله مدینه منوره ته راغلی نو مدینه منوره کې د يهودانو سره معاهده وکړه د صلح په معاهده کې دا خبره و چې نه به يهودان د مسلمانانو په خلاف جنگ کوي نه به د هغه خلکو کومک کوي چې هغوی د مسلمانانو په خلاف جنګیږي نه به مسلمانان د يهودانو په خلاف جنگ کوي او نه به مسلمانان د هغه خلکو امداد او کومک کوي چې د يهودو دغه بنو قریظه او بنو نذیر سره جنگیږي نو مسلمانانو په خپل معاهده ولاړو خو دغه بنو قریظه دا او دا بنو نذیر دا ډېری خبيثه طائفه يهود دا خبيث صفت انسانان دي فطرت یې پر خباثت جوړ دي دا تر قیامت تر ورځې په دا خباثت کې اخته دي نو دوی دا چمونه کول چې د شپې به یا په پټه به د مکه مشرکان خپل کورونو ته راوستل او ځینو یې د مسلمانانو سره تعلقات او تجارتي کارونه و نو طبعا یو مسلمان د نبی عليه الصلاه والسلام د مجلس څه احوال بیانوي او دا خو یو عامه معاشره د انسانان دي د انسانانو سره طبعا نفس ملګری دي شیطان ملګری دي خامخا د دوه مسلمانانو تر مابین یو جنجال پیښیږي او بل شی پیښیږي نو دا ټول احوال به کافرانو ته بیانول نو د مسلمانانو په شخصي حالات او د هغوی په شخصي معاملاتو یې د کافران خبرول الله سبحانه و تعالی د آیاتونه نازل کړ يهودان دوستان مګرځي دوستی مستی سره قطع کړ بس فقط هغه یو تجارت چې یا خو جلا خبره ده خو هغه دوستی او تعلقات موالات دوستی کول دا مکوي نو دوی کې دا مسلمانانو خو لکه عباده ابن صامت رضی الله عنه او نور هغه ټول کاروبار سره ختم او ځینی منافقان ولکه عبد الله ابن سلول نو دی بیا ظاهری تعلق نه کتکاو او ویل به چې کچیر ز تعلق ختم کم نو کېدای سی بیا یو مصیبت او یو بلا را باندې پیښ شي انقلابات حالات تغییر خوري بیا به یو مشکلات پیښ شي نو دې آیاتو کې الله عزوجل د دغه خلکو رد کوي چې هغه د يهودانو سره دوستی کوي او بهانه لټي چې کېدای سی بیا پلاني پیښ وسی بیا پلاني پیښ وسی نو دې آیاتونو کې چې روان آیاتونه دي دردا نه پنځوس پوری دا اوم باب دی او په دې کې زجر دی د الله تعالی د طرفه مسلمانانو ته پر دې خبره باندې چې د کافرانو سره دوستی کوي ترټنه ده زورونه او دې کې الله تعالی درې اصول بیان عمده اصول د مسلمانانو د لپاره بیان یو اصل دا بیانې چې ترک موالات د کافر سره به دوستی نه کوي د کافر سره به دوستی قطعي مطلقاً او دوم دادی که مسلمانانو کې ځینې کسان داسې پیښ شي چې هغوی د کافرانو سره دوستی وکړي او د کافرانو ملګرتیا وکړي هغوی د دا فکر نه کوي چې په دې به اسلام ضعیف شي بلکې الله عزوجل د خپل دین د حفاظت ذمہ داری خپل اخیسته بیا به نور داسې خلک پیدا کی چې هغوی به تر دغو خلکو چې په خوا د اسلام دعوه کول کلک اسلام ته پابند خلک او بیا به د الله تعالی د دې دین دفاع کوي نو اسلام ته د دوی په دغه عمل باندې ضرر نه رسیږي بلکې دوی خپل ځانونو ته ضرر رسي هم په دنیا کې هم په آخرت کې او دریم اصل دا بیانې چې مسلمان ته دا ضروري ده چې د محبت به یوازې او یوازې د الله تعالی سره او د الله د رسول سره صلی الله علیه وسلم او د الله د رسول د اسلامی امت سره د ایمان په خاطر باندې محبت د بل چا سره به محبت نکړي را روانو آیاتونو کې الله تعالی دغه اصول بیانوي
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے د ایمان خاوندانو، لا تتخذوا تاسو منسی الیهود یهودان والنصارى او نصرانیان اولیاء دوستان، د منافقانو پر رقم دا وی سره دوستی مکه. دا قرآنی آیات دي څومره صفا واضح دي کې هیڅ تعویل ته اړتیا نشته، دي کې هیڅ تغییر ته اړتیا نشته چې څوک په دې کې تعویلات کوي چې د دې بدا مطلب دی، د دې بدا مطلب دی، د دې بدا مطلب. قرآنی آیات دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته داسې ښکارا ویلي دا چې څوک په دې کې تعویلات کوي چې د دې بنو دا مطلب دی، دې بنو دا مطلب دی، دا د غلطو فکرونو او د باطل زړه طبيعت دا وي چې په دې کې تعویلات کوي. الله تعالی فرمایي بعضهم اولیاء بعض، هغه خپل تر مابین بعضهم زینی اولیاء بعض، دوستان د زینو دي، هغه خپل تر مابین سره دوستان دي، ستا سره دوستی نه کوي ځکه ستا سره تقابل دی، مقابله ده. یعنی يهودي د يهودي سره کومک کوي، دا هغه سره ملګری دي، دا هغه سره دوستی کوي. ځکه نو 12 يهودان په فرانسه کې مردار سول، د نړۍ د ټولو يهودانو او کافرانو مشران التورغ، لیکن د مسلمانانو په یو ورځ باندې تر 2000 زیات ماشومان او ښځې په فلسطین کې په شهادت ورسید. د نړۍ یو مسلمان مشر ورته رانغی. 6000 مسلمانان په یو ورځ په مصر کې پر سړکونو په شهادت ورسید. په افغانستان کې هر ورځ دغه خلک په شهادت رسید. د نړۍ هیڅ مشر د مسلمانانو ورته رانغی. دا وی 12 کسان مردار سول، د نړۍ ټول کافرانو تراجم شو، مسلمانانو مر روان و دا په نامه مسلمانانو. نو داسې کسانو د مسلمانانو رهبری اخسته د ځکه مسلمان امت مظلوم دی، اوس خوار دی. د مسلمانانو کې ایمان ستا، قوت ستا، خو د رهبری خلک یې نسته. نو يهودي یو د بل دوستی سره کوي، نصرانی یو د بل نصرانی سره دوستی کوي. مطلب دا چې دوستی خو د مناسبت په وجه کیږي. ستا د هغوی سره څه مناسبت دی؟ هغه کافر دي ته مسلمان دی، نو د مناسبت چې نه بیا دوستی کیږي. نو د دې ترمنځ خو یو مناسبت ستا، مگر ستاسو او د هغو تر مابین څه مناسبت دی؟ الله تعالی فرمایي ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن هغه څوک يتولهم چې دوستی وکي د دوی سره، منکم ستاسو څخه، فإنه منهم، نو یقینا دغه کس منهم د دوی څخه دی. ځکه دوستی خو د مناسبت په وجه کیږي. نو چې دای دوستی وسره کوي ضروري او مناسبت موجود دي. نو یو مناسبت ستنو، یا بدای د هغه په وجه باندې هغه سي العیاذ بالله کافر سوی، یا بد هغه پر کم منافقانه صفات پکشي کی. کني نو دوستی خود مناسبت په وجه کیږي. لکه شاعر چوای کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. نو هم جنس خود خپل هم جنس سره پرواز کی، کوتره د کوتري سره، باز یا د باز سره کی. نو چې مناسبت وی باروي، نو څوک چې د کافرانو سره دوستی کی نو ضرور به یو مناسبت هم وي. نو الله فرمایي فمن يتولهم منكم فإنه منهم، نو یقینا هغه منهم د دوی څخه دی د یو خاص مناسبت په وجه. ان الله یقینا الله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين، هدایت نکي القوم الظالمين، ظالم قوم لره. نو دا خبر اشکاره ده چې الله تعالی ظالم قوم لره، هغه قوم چې ظالم وي. کوم قوم چې د کافرانو په دوستی پر خپل ځانو ظلم کړي، نو د کافرانو د دوستی اثر داوي چې الله سبحانه و تعالی هغوی ته حق نور شي او زړونو ته حق نور شوکي. ان الله یقینا الله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين، ظالم قوم ته هدایت نکي. ګوري دا یاد ساتي، ډیر کسان چې د کوپر پلین کې ولاړی ولی حق خبره نه مني. الله عز وجل نه غواړي چې د دې زړونو ته حق ورشوکي، ځکه دا قرآنی آیات اشکاره. یعنی څوک چې د کفارو دوستی کوي، په دې دوستی کې دومره منهمک سوی وي چې آخر الله سبحانه و تعالی د دې پر زړه باندې د غفلت پرده وزړي او بیا په هغه صورت کې د حق فهمولای نشي. صدق الله.